الله علیه په الجواب الکافی کې ویلي دي چې د ګناه نه د منع کېدو یو صورت دا دی چې سړی په سفر باندې چرته لاړ شي او وعظ او نصیحت اخلي اوري وایي کوي چاته دې سره د سړي دا ګناه نه زړه تور شي. نو عرض دا دی چې دا سفر د الله سبحانه وتعالی د طرف نه چې زموږ ستاسو په تقدیر کې لیک دی دې کې یو معنی ذهن ته راولو دا وړیره د خیر وي چې د دنیا ځینې پریشانې وي تکالیف وي لکه اقتصادي حالات شي د بچو ضروریات شي د هغې ټینشن د ختمولو دپاره ما خپل کلی او خپل بچي پرېښي دي او زه راغلی مسافر شوی یم. دا اصل وجه ده. دې ځای کې دا یو خبره ذهن ته راوستل غواړي چې د دنیا قرض خو ما په دې سفر باندې خلاص کو، د دنیا شرم خو زمانه په مسافرۍ باندې کم شو، د دنیا ټینشنونو ختمولو دپاره ما مسافري وکړه. دا سوچ وکړو چې یو سفر ډېر لوی زموږ ستاسو د ټولو را روان دی چې هغې ته د آخرت سفر وایي. د دنیا پریشانۍ مو د دنیا په سفر باندې ختم کړې، د آخرت پریشانۍ په څه سره ختم کړو. دا د فکر خبره ده، د عبرت خبره ده چې زموږ د زړه ته دا فکر وردن نشي او موږ سره د دې دنیا د مشاغلو سره سره د آخرت فکر پیدا شي. که دا سبق موږ حاصل کړو ان شاء الله دا مسافری بیا د خیر سبب دی او الله دې په صحیح معنو زموږ ستاسو زړه کې د آخرت فکر پیدا کړي. دا ډېر ضروري او مهم شی دی. نو د هغې دپاره الله سبحانه وتعالی د دنیا او د آخرت د مسایلو د حل دپاره سورة الجن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وحي اقسام او تفصیل کوي. نو دا خبره پکې کوي چې وعلم استقاموا علی الطریقه، که چرته کې دا خلق دی په صحیح لار باندې برابر روان شول لاسقیناهم ماء غدقا. علما وایي دینه معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی به تعالی اوبه درکړي، مطلب ستا د دنیا پروګرام د دنیا مشکلات به هم الله سبحانه وتعالی حل کړي او د آخرت پریشانۍ به هم رب العالمین حل کړي. نو د دنیا په دې ژوند کې دا یو ډېر ضروري څیز دی چې مونږ تاسو خپل ژوند د قرآن د حدیث په تابعدارۍ کې تېر کړو. لو استقاموا علی الطریقه، برابر لار. او دا د توحید مراکز دي دا سعودي عرب دې کې یو لوی صفت دا دی وګرځه ګاډی واخله ستړی به شي چېرته به پوخ قبر ونه وینې. وګرځه په دې سعودي عرب کې چېرته کې به داسې قبر ونه وینې چې هلته کاڼي پراته او خلک یې په ځان باندې وږي. چېرته به داسې قبر ونه وینې چې هلته کې شمې بلیږي. چېرته به داسې قبر ونه وینې چې هغې ته منجوران راجمع شوي. نو دا د توحید مراکز دي. په دې کې د عقیدې حفاظت هم ډېر کېږي او د عقیدې اسلام پکې کېږي. نو دویم دلته کې د سنت سره د سړي مینه پیدا شي. دلته داسې اعمال د سنتو کېږي چې سړی ورته وګوري نو هغه څه منلو ته تیار شي د کم په منلو چې په کلو کې ډېر وختونه لګي او ډېرې جګړې سړی کوي. وویني چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله ده او په دې مسله رسول باندې څومره سنت داسې اعمال په دې منځ کې کېږي چې زمونږ تصور او زمونږ خیال کې نه راځي چې دا به زمونږ په علاقه څوک وکړي یا به مونږ دا برداشت کړو. نو په دې ځای کې اصلاح د عقیدې هم کېږي، اصلاح د عمل هم کېږي. دا پهلو هم رامخې ته کړو چې دلته کې د عقیدې حفاظت کېږي. نو دا عقیده دا به زه خپلو بچو ته هم ښیم او دا عقیده به زه خپلې علاقې ته وړم. یو دا فکر سړی وکړي. دلته نه مونږ صرف پیسې لیږو خو د دې پیسو د قیمتي څیز عقیده د توحید دلته موجود ده چې خپلو علاقو ته د دې دعوت هم ولیږو او چې کله زموږ په علاقو کې دا قسمه دعوت څوک کوي د هغې کلک سپورټ او د هغې کلک تعاون هم وکړو، د هغې انتهایي حوصله هم هغې ته ورکړو. نو عرض مې دا کو چې دې مسافرۍ سره سړی د آخرت فکر مخې ته کړي. دویم په دې لږ غونده کې ژوند کې خپل ځان په قرآن او په حدیث باندې برابر کی. نو دا مسافری بیا یقینا د خیر سبب دی او دا مسافری په دې باندې رب العالمین انسان ته هغه د آخرت لارې کولاوي په شرط د دې چې سړی ورکې د قرآن او د حدیث تابعداري وکړي.
دلته کې دا مال ډېر په ګرانه باندې ګټلی کېږي. ما هغه شاکره کې په بیان کې دا خبره وکړه چې کله دا مال خپل کورونو ته لیږې، ګورې د دې خبرې خیال ساتئ، خپلو بچیانو ته خپلو کورونو کې دا خبره کوئ چې دا حلال مال دی او موږ ډېر په ګرانه ګټلی دی. ګورې دا به په ګانو بجانو باندې، په آیسو، په چرسو، په نارواو څیزونو باندې به دا مال نه لګوئ، ځکه دا موږ په دې پاک ملک کې ډېر په مشکل طریقې سره ګټلی دی. نو دلته چې کوم مال وګټئ د هغې په خرچ کولو باندې ډېر غټ نظر ساتئ چې چېرته داسې نه وي چې ستا د مسافرۍ خوله په یو مال باندې وځي، کورونو کې پرې رسمونه او رواجونه کېږي. داسې نه وي چې دلته نه ته مال ولېږي حلال او هلته پرې هغه حرام کارونه وشي چې ستا نه پرې رب العالمین خفه شي. نو عرض مې دا کو چې مسافرۍ کې یو دا خبره بار بار ذهن ته راولئ چې د دې مسافرۍ سره سره زمونږ یو ډېر لوی سفر را روان دی د آخرت. دا آخرت خپل ځان ته بار بار مخې ته کوو، بار بار مخې ته کوو. د دنیا پریشانۍ مو په دې سفرونو باندې ختم کړئ، د دنیا غربت مو په دې سفرونو ختم کړئ، د آخرت پریشانۍ د ختمولو دپاره هم ځان سره د اوس نه داسې یو توشه تیاره کړو، تقوا تیاره کړو، په قرآن او په حدیث باندې عمل تیار کړو چې داسې نه وي چې رب العالمین رانه خفه شي چې د دنیا د مشکلاتو ختمولو دپاره خو تا ښځه او بچي پرېښودل، خو د دې آخرت د تیارۍ دپاره او زما د ملاقات دپاره تا هېڅ هم نه دي کړی. نو دغه به زمونږ د شرمندګۍ ورځي. نو نمبر 1 کار دا وکړو چې دې مسافرۍ سره سره د هغه غټ سفر خیال چې کوم دی نو هغه وساتو. دویمه خبره دا ده چې په دې ژوند کې دلته کې د قرآن او د حدیث صحیح تابع